دا زیړ پټکي په څه کې راغلي دي او دا د کوم ځای نه راغلي دي، دا د مولانا صاحب ایجاد ورته ښکاري. نو که هغه ورته د مولانا صاحب دا ګیره خو تاسو نه هم دغه کړله چې دا خو د نبي علیه السلام سنت دي، خو دا زیړ پټکي چې دا د کوم ځای نه راغلي دي، دا لږه دا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکی خیلی احترامات ملګرو. راغلیو ضلع مومن ته تحصیل انبار ته، او موږ سره چې کوم د تحصیل انبار دی مولانا مفتی ګلاب نور صاحب چې د ضلع مومن نائب امیر هم دی، هغې سره ناست یو انشاءالله د هغې د زندګۍ په حوالې سره او د دې مومن ضلع په حوالې سره، بل زموږ د جمعیت الاسلام په حوالې سره به ترې نه څه سوالونه هم کوو. نو زموږ سره اوسېږي. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مفتی صاحب محترم، اول خو چې دی زموږ د کتونکو ته لږ خپل تعارف وکړي. زه خو د ټول نه مخکې ستاسو او ستاسو د دې ملګرو د چینل د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم، او زه مولانا مفتی ګلاب نور امیر جمعیت العلماء اسلام تحصیل انبار نائب امیر ضلع مومن او سابقه امیدوار PK 103 ستاسو سره ستاسو چینل نه مخاطب یم. الله هم خوشحاله و آباد ساته. مولانا صاحب چونکې مونږ خو دلته کې راغلو په دې لاره باندې راتیر شو، نو مخکې به چې مومندو ته راتللې نو ډېر مشکلات په اوس مونږ لږ په ناوخته ټیم کې هم راغلو، لارې هم خرابې دي، خو امن صورتحال چې دی نو تاسو ته به زموږ نه ډېره ښه پته وي. زیاتره خلک وایي چې یاره امن دغه چې کم قبایل دي دغه واړه خو ته نشته دی. نو د دې ځای د امن په حوالې سره زموږ کتونکو سره یو څو خبرې کوم شریک. دا خو تاسو ډېر ښه سوال وکړه. الله پاک هم خوشحاله که د امن په حوالې سره. الحمدلله قبایل دا خو ډېر پر امن خلق دي او علاقې هم بالکل پر امن دي. بعضې عناصر شرپسند عناصر هغه خو امن خرابول غواړي، هغه په ټول پاکستان کې ځای په ځای او په ټوله دنیا کې، خو الحمدلله هغه مخکې چې کم حالات وو د هغې په نسبت باندې په قبایلو کې او بیا خصوصا پر کې د امن ډېره ښه فضا ده او ډېر ښه صورتحال دی. الله پاک دې چې د امن برقراره ساتي. بل مونږ په دې لاره باندې راغلو جنو ستاسو داسې MNA MPA تاسو خپله پاتې شوي یا که بل څوک؟ دا لاره هم جي بیخي ډېره ګډه وډه نه ده. دا خو یقینا چې زموږ سړک تقریبا د 4 کالونه خراب دی، خو په دې ټول ملک باندې تاسو ته پته لګیږي چې کوم عذاب د PTI په شکل او صورت کې راغلی و، هغه عذاب په موږ باندې هم و چې دلته د هغوی MNA هم و او دغه رنګې MPA هم د هغوی یو زنانه منتخب شوي وه. په 2019 کې د نیشنل پارټۍ د هغوی یو MPA راغلی و. نو کار خو چون کې د PTI صوبایي حکومت هم و، مرکزی حکومت هم د هغوی و، نو تقریبا چې ټول په ټوله اختیارات او کارونه د هغوی په لاس کې و. هغوی دغه سړک موږ ته وران که په هغه روپو باندې چې کمې روپۍ د مسلم لیګ په حکومت کې د پاټا دپاره وتې وي 1000 ارب روپۍ، چې هر کال کې به 100 ارب روپۍ دا په پاټا کې خرج کیږي. نو د هغې په نتیجه کې دوی د دې سړک اعلان وکړ چې تقریبا دا د 1 ارب 19 کروڑ روپو پراجیک او منصوبه وه، خو چون کې سړک یې وران که او بیا د دوی سره هغه روپۍ نه وي چې هغه قبایلو ته ورکړي او هغه به چېرته هغه روپۍ سواد ته یو خوا بل خوا به زغلولي را زغلولي. نو په هغه حکومت کې د PTI په حکومت کې موږ پسې ډېرې زیاتې منډې والي دي، خو چون کې هغوی به هم دغه خبره کوله چې موږ سره صوبایي حکومت سره پنډ نشته دی او موږ ورته لیټرې کړي دي، او که پنډ راغی نو مطلب دا دی چې ټیکهدارانو له به پنډ ورکوو. اوس هم چې کومه خبره هغه دغه محکمه کوي نو هغه وایي چې د ټیکهدارانو موږ اوس هم 13 کروڑ روپۍ قرضدار یو. د دې سړک د دې وراني خلاف موږ خو ډېر زیات منډې ترلې کړي دي، جدوجهد هم کړی دی د قام دپاره چې دغه سړک بالکل وران دی او دا په یو خوړ کې او یو غر کې مزل کولو هغه به د دې نه ښه وي او دا سړک د هغې نه خراب دی. روزانه په بنیادونو باندې ګاډو والا موږ ته شکایت کوي او د هغوی ټیرونه د دغه روډۍ سره چوي. نو که نیکسټ دور چې دی جي د جمعیت الاسلام راشي او تاسو منتخب شولې MNAs منتخب شول، نو دا خلک هم ناست دا ستاسو د علاقې دي کیمره ته وکړه، نو دغه دی دا خلک هم چې دی نو ووینې ستاسو دور که راغی نو بیا به څه وي جي، که بیا د هغې نه بعد داسې لکه دا روډونه کچوي نو قوم ته خو به څه داسې نه امیدي نه دغه انشاءالله چې زمونږ د جمعیت العلماء اسلام اواز او کردار د هغوی هغه اعلان هغه ډېر زیات ښکاره دی، د کردار نه ښکاره دی، د کردار نه پته لګیږي چې کله اپوزیشن کې پاتې شوي دي هم قوم یې مایوسه کړی نه دی. انشاءالله که د جمعیت العلماء اسلام دور دا انشاءالله را روان هم دی او که راغی نو دا روډونه به انشاءالله تاسو بیا وینئ عملي طور باندې. د جمعیت العلماء اسلام ټول کردار هغه واضحه دی چې هغه عملي طور باندې هغوی کارونه کوي، لکه تاسو وزیر مواصلات مولانا مفتی اسد محمود صاحب
د هغه کردار هم ولیده چې ټوله دنیا او اسمبلی په لیول باندې د هغوی تعریف کیږي چې هغه تقریبا 74 سال کې د هغوی هغه ریکارډ کارونه هغوی وکړل. نو انشاءالله د جمعیت العلماء اسلام کردار واضح، جمعیت العلماء اسلام دور راغی، نو انشاءالله دا روډونه به بیا داسې نه دا بالکل ټیک ټاک. او قوم چې کم د دې کم مومن قوم دی د دې تحصیل انبار خلک دي، نو د هغې در سره څنګ په څنګ ولاړ دي. انشاءالله امید مشته دی چې حکومت کې به انشاءالله را روان ځل به منتخب شي. انشاءالله قوم مجموعي طور باندې ضلع مومن او بیا خصوصا تحصیل انبار دا دغه مخکې خلقو نه ډیر زیات مایوسه شوي دي. هغوی چې کم اعلانونه کول او کمې وعدې د قام سره کړي وي هغه زباني جمع خرچ و، هغه ټولې خبرې قوم ته واضحه شولې او قوم ته د هغې معلومات وشو. نو انشاءالله د جمعیت العلماء اسلام چې کم کردار دی هغه واضحه دی او خلق د هغې نه متاثره دي. بالکل جی، زه اوس چې په لاره باندې راتلم نو چونکې شته دی هر قسم ته خلک شته دی جنډې لګېدلي، خو د جمعیت الاسلام عمره جنډې زه یم چې دا نه دي لګېدلې په دې ضلع مومن کې. انشاءالله موږ مزید کوشش کو چې نور هم قبایلو کې وګرځو. د قبایل چونکې ډېر مذهبي خلک دی، نو دې نه اوس چند ورځې مخکې په باجوړ کې چې کومه سانحه شوې وه د هغې سانحې په حوالې سره جي تاسو څه ویل غواړئ قوم ته؟ سانحه خو ډېره زیاته دردناکه سانحه وه او ډېره زړه خفه کوونکې سانحه وه. بیا چونکې په هغه خلقو باندې وشوه چې هغه په دې معاشره کې یو مظلومه خلق دي او د نبي علیه الصلاة والسلام او د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام وارثان دي. د قوم هره زمانه کې خیرخوا خلق دی او چرته هم د قوم بدخوایي نه ده کړي. په داسې خلقو باندې وشوله د قوم دپاره بې پیسو هغه لګیا دي او د قوم خادمان دي خدمت یې کوي. هغه خلقو باندې دغه سانحه وشوله. همیشه دپاره دغه خلق چې د جمعیت العلماء اسلام دغه ورکران او کارکنان دغه پر امن خلق دي او پر امن اوسیږي. د جنگ په حالاتو کې هم دوی دا کوشش کوي چې دواړه طرف ته هغه تلفات او هلاکتونه او نقصانونه دا کم وشي. نو په دغسې خلقو باندې دماکه کول یقینا دا د یو بوزدلۍ کار دی او ډیر قابل مذمت عمل دی او د دې خبرې چې کم دی نو لایق دی چې خلق د هغې سره ډیر زیات ودرېږي او د دغه خلقو خلاف خلق ودرېږي او د جمعیت العلماء اسلام او یا دغه کارکنانو مظلومانو سره خلق د ملګرتیا غ اظهار وکړي. خو د ډیره بده قسمته په دې ملک ډیرې سیاسي پارټۍ دي، مذهبي پارټۍ هم شته، سیکولر پارټۍ هم شته، خو پی ټی آی په شانته سیکولر پارټۍ دا ما چېرته نه دي لیدلي چې دا دومره بدبخته خلق چې د هغوی د طرف نه دا پوسټونه کیږي چې یاره په دې کې د مدرسې طالبان دا مړه شو. نو یو طرف ته شاعر اسلام بدناموي، بل طرف ته خلق پې بدګمانه کوي. هغه په دې طریقه باندې چې خلقو دغه ماشومان چې مدرسو ته ورکړي دي نو د قرآن د یادولو د حفظ دپاره او د علم دپاره او دوی جلسو ته راولي او بیا خلقو ته دا وایي چې په دوی باندې پایاري وکړي، د دوی په دې محتممینو مدرسو محتممینو باندې استادانو باندې پایاري وکړي. نو دا د دوی دا کردار ډیر زیات قابل مذمت دی. یو اړخ ته وجني او بل اړخ ته زنداني کوي. بالکل یو اړخ ته چې کم دی نو علما مظلومه دي دې ټیم کې، علما بالکل مظلومه خلق دي. یو طرف ته وجني شهیدان کوي، دویم طرف ته بدنامي په معاشره کې هم او بیا دا خبره هم خلکو ته کوي، دې طرف ته خلکو توجه هم راګرځي چې دا یې پایاري تاسو وکئ نو دا په دوی باندې کوئ، د دوی خلاف یې وکئ. نو دا چرته هم داسې نه وشوي. مدرسه دا شاعر اسلام کې راځي، ګیره پټکی استاز عالم دا شاعر د اسلام دي او دا غي خلاف چې کم دی نو دوی پوسټونه دا کول. نو یو طرف ته مسلمانانو جړل چغې والی ټوله دنیا خپه وه، بل طرف ته د دوی دغه ظلمونه دا په هغه زخمونو باندې د مالګې اچولو مقابل وو. نو د دوی دغه کار موږ انتهایی مذمت کوو. بس جی دغه خو به درنه ما سوال کو، خو چونکې هغه تاسو په بل سوال کې بالکل ورسره جوړښت کړل او اخري تپوس په درنه ده وکړم جي چې په اخره کې زمونږ چې کم راتلونکي نوجوان نسل دی هغې ته ستاسو څه پیغام دی؟ کم نوجوان نسل چې اوس راټوکېږي او راځوانېږي هغې ته څه قسم ته پیغام تاسو ورکول غواړئ چې زمونږ په دې سکرین وګوري؟ د هغې نه پس په جي مونږ بیا اجازت اخلو. نوجوان نسل یقینا چې دغه نوجوان نسل دا د ملک هم سرمایه ده، دا د دین او د اسلام هم سرمایه ده او دا د قوم او د قبیلې دپاره هم یو عظیمه سرمایه ده. منګه د دغه نوجوان نسل د هغې خیرخواهي غواړو، د هغې ترقي غواړو، د هغې ښېګړې غواړو. منګه هم په داسې شکل باندې دغه نوجوان نسل لیدل غواړو چې هغه د دنیا په تعلیم باندې هم مزین وي او د هغې سره د دین په تعلیم باندې هم هغه مزین او ښایسته وي. نوجوان نسل منګه هم دغه رنګې غواړو. نو
نوجوان نسل د هغوی نه زموږ دغه هیلې دي چې هغه د جمعیت علما اسلام په شا باندې ودرېږي. په دغه کې د دوی د دنیا هم کامیابي ده، د آخرت هم کامیابي ده. شعائر د اسلام دي او الله قرآن کې فرمایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. چا چې د شعائر د اسلام عزت وکړه، د هغې عظمت یې وکړه، د هغې خیال یې وساته، نو دا د زړونو هغه تقوا او ایمان حصه ده او د دې نه د ایمان ظاهریږي. ګیره چې دا نو دا د تمام انبیا کرام علیهم السلام خصوصا بیا زمونږ او ستاسو د پیغمبر آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی طریقه ده او د هغوی حکم دی. دا شعائر د اسلام دي. دغه رنګې چې کم دی نو عالم دا شاعر د اسلام دي، د نبی علیه السلام او د ټولو پیغمبرانو وارثان دي علماء کرام. نو د دې د وجې نه څوک چې د دې بدنامي کوي نوجوانانو ته موږ دا وایو سر لیجی په سپي لګئ، په خنزیرې لګئ او زیاتره د دې زیړ پټکي توهین کیږي او نوجوانان دا هم وایي چې یاره دا زیړ پټکي په څه کې راغلي او دا د کم ځای نه راغلي، دا د مولانا صاحب ایجاد ورته ښکاري. نو که هغه ورته د مولانا صاحب دا ګیره خو تاسو نه هم دغه کړله چې دا خو د نبی علیه السلام سنت دي، خو دا زیړ پټکي چې دا د کم ځای نه راغلي دی، دا لږه دا خبره واضحه. زیړ پټکی کله چې جنگ بدر کې الله پاک ملائکه علیهم السلام راولېږل، دا هغه فرشتو زیړ پټکي وو. لہذا زیړ پټکی دا د احادیثو نه ثابت دی او دا د نبی علیه السلام طریقه ده. د نبی علیه السلام پټکی مختلف په مختلفو وختونو کې مختلف پټکی راغلی دی. نو زیړ پټکی دا بالکل ثابت دی د قرآن او د حدیث نه. کم خلک چې دی ته د مولانا صاحب یا د مفتی محمود رحمت الله علیه ایجاد وای، دا د هغوی هغه جاهلیت باندې دا خبرې مبني دي، دغه خلک جاهلان دي. لہذا که څوک زیړ پټکی وای، که تور پټکی وای، که سپین او که شین وای، دا د نبی علیه السلام شعائر دي او د اسلام شعائر دي. د دې توهین کول دا بالکل کفر دی. د عالمانو تصویرونه لګول په حیواناتو باندې، سپو باندې، یا د هغوی پټکي لګول په حیواناتو سپو باندې، دا بالکل دغه خلک په دې باندې د ایمان نه خلاص شو او د شعائر د اسلام توهین یې وکړه. لہذا نوجوان نسل ته زموږ دغه پیغام دی چې دغسې خلکو خلاف جهاد وکړئ او راوچت شئ. انشاءالله الله به دنیا او آخرت کې تاسو ته کامیابي درکړي. جزاکم الله خیر. جی موږ سره مولانا مفتی ګلاب نور صاحب تاسو اورېده خپل نوجوان نسل ته د جمعیت علما اسلام په باره کې چې کمې خبرې وکړلې، نو ماشاءالله ډېرې ښکلې خبرې وکړلې. نو ستاسو نه به مونږ اجازت واخلو. د لوی الله په امان.